مور ده یوه وړه خبره ده، مثلا دا شی تا په 10 روپۍ اخیستی ده، که دې ته ووایې چې دا مې په 100 روپۍ اخیستی دی، په 100 روپۍ دې اخیستی، که ورته وایې په 100 ده دا خفه کېږي، ته ورته په 10 مې اخیستی ده، دی یوه نیم ځای کې د مور دپاره درواغ ویل روا دي چې هغه خفه نه شي که اراده ته ونه کړي. ښځه ده، د ښځې دپاره هم کله کله ښځه وایي د سړي په تاوان خوشحالېږي، یو کپړه د په 100 دې اخیستې ده، اوس که دې ته 100 ووایې خفه کېږي، مروره کېږي. دلته چې د 100 پر ځای یو نیم سل ورته ووایې چې دا خفګان را نه شي، کله کله دا هم روا دي. خو قاعده کلیه خو مه ځین جوړوئ. قد په مزارې باندې د تکلیل دپاره ده، قد یو کولو کله کله. دوه دریم د دوو مسلمانانو په منځ کې دښمني ده، هغه په ده کې به دې خبرې کوي، دا پکې زه اوس ورسم د هغه له طرفه درته ښې کیسې وکړم چې ده خو ستا دی صفت کوئ او هغه کنځاکې کړي، دغه ته بیا د هغه له طرفه کیسې وکړم چې ده خو ستا صفت کوي هغه کنځاکې کړي، دا روا ده. په جهاد کې درواغ روا دي چې د کافر ته د مسلمانانو غټ شان بیان کړي او د کافرو شان مسلمانانو ته کم بیان کړي. دا رقم یو سړی روان دی، بس قتل بل سړی قتل کوي، هغه مقتول چې دی قتل کوي، هغه راغی دلته کوټې ته ننوتی، دی درته وایي تا دا لیدلی ده، دلته پر تا واجب ده درواغ به وایي، داسې به نه ورته وایي چې وما لیدلی، که دې ورته وویل خدای څه کوي، ته به ورته وایي چې نه دلته بیخي راغلی نه. نو په داسې ځای کې چې د قتل مسله وي او په داسې ځایو کې بیا څه روا دي، درواغ بیا روا دي، خو عام درواغ کبیره ګناه ده. حتی چې سړی یو وارې درواغ وایي ملایکه یو میل ځن لرې کېږي. په دنیا کې څوک درواغ وایي چې کله مړ شي دا عذاب به پر ده باندې وي 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 تر قیامته. کوم عذاب؟ دا عذاب چې دا ملایکه به دا خوله ورچیري تر دغه غوږه او بیا د دغه طرف بیا تر دغه غوږه، دا عذاب به په ده مقرر وي. دا څوک ده؟ درواغجن چې څوک درواغ وایي. اوس اول درواغو کې دا نن هم دلته رالو، په درواغو کې عظیم لوی درواغ کم درواغ دی چې په دین کې وایي. دوم به دا د حدیث راشي من افرل فرائه، دومه مرتبه غټ درواغ هغه دی چې په خوب کې وایي. دریم هغه درواغ دی چې شایع کېږي په خلکو کې. څلورم عام درواغ دی. څو قسمه درواغ دی؟ دا ټولې کبیره ګناوې دي. ګورئ کم درواغ چې څوک په دین کې وایي، نبي علیه السلام وایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، څوک چې په ما پرې درواغ وایي هغه ځان ته په جهنم کې ځای تیار کړي. حدیث په رسول الله پسې بیانوي له ځانه، د یوې خبرې نسبت نبي علیه السلام ته کوي له ځانه. دا درواغ ویل دي، حدیث نه ورته معلوم، سند نه ورته معلوم، امي سړی وي معلومات نه ورته، له ځانه یې بیانوي. دغه نقصان اول په دغه سړي ده. حتی دا لا څه کوي ویل ضعیفه کتابه دې له سړی حدیث نه بیانوي، دا څه کوي له دی سړي له خولې دې له سړی حدیث نه بیانوي چې په هغه اعتماد نه وي. خو دا اورېدلی د هغه ولي چې حدیث ته خو وایه وایي نه چې په هغه د اعتماد نه وي چې یاره دا درواغ وایي، د هغه له خولې به هم نه بیانوي، چې په داسې ضعیفه کتاب کې ووینې له هغه به هم نه بیانوي، او چې حدیث نه وي له ځانه خو به بیخي نه بیانوي. نو لوی درواغ په درواغو کې اول قسم څوک دي؟ ځکه چې په دین کې په حدیثو کې چا درواغ ویل ډېر احتیاط دا کوي، حدیث په خپله ګورئ او بیا له هغه وروسته کم او کما قال علیه السلام ورسره وایاست، یا بیخي د حدیث په مضمون یې بیانوئ ما چې خبره بیانوئ، خو کتاب دا خبره لیکلې وه، په کتاب کې خو که درواغ راشي خو دونه خبره نه ده، په حدیث کې که راشي خو ډېره عظیمه ګناه ده. د حدیث په مضمون یې مه بیانوئ. دوم درواغ یو درواغ ده، دوم درواغ د خوب دی چې چا خوب نه یې لیدلی او دی درواغ کوي. دا اوس هم ویل خوب څومه حصه د نبوت ده؟ نو دا اصل په نبوت پورې درواغ دی، په دین پورې درواغ دی بیا. او د دین درواغ دا خو نه بد درواغ دی، نبوت خو له دینه څخه ده، له دغې وجې دوم مقام دا ده. دریم قسم درواغ هغه دی چې نشر کېږي. په ټلویزیون کې درواغ ویل ټولې دنیا ولیدو، په سټیشن د رادیو کې ویل ټولې دنیا ولیدو، په فیسبوک کې وویل، په واټساپ کې درواغ وویل، په موبایل کې درواغ وویل، چې دا ټولې دنیا ته نشر کېږي. نشراتي امور اجتماعي درواغ دا بیا دریمه درجه مقام لري، ډېر اکبر د کبایرو درواغ دا هم دي. ځکه دا درواغ باندې بیا ډېر خلک اخته کېږي. که یو سړی اوس چې زه درته درواغ وایم خو زما او د ده معامله ده چې زه په دغه کې درواغ وایم په فیسبوک کې او تاسې یې ټول ووینئ خو ټول په درواغو اخته سو. په تلویزیون کې درواغ ووایي، په رادیو کې درواغ وایي، ټوله دنیا په اخته شي. دا دریم مقام د ګناه ده، کبیره دریمه ده. څلورم بیا عام درواغ دی چې دا په خپل منځ کې سره وایي لمونځ یې کړی و نه یې کړی، جمع دې کړې ده و نه یې کړي. څلور قسمه درواغ دي په مرتبه کې او څلور سره حرام دي، ګناه کبیره ده. خو دا یو قسم خو بیخي موجب د جهنم ده چې د جهنم سبب وسړي